سلامونه احترامات ګرانو کتونکو په یو مهمه ایشو څه ده آیس نشه آیس پروش په دې باندې سره نن خبره ترې کومه ګرانو کتونکو بیا په یو سوشل میډیا باندې خلکو پوسټونه جاری کړي دي نو پوسټونه کله جاری شي چې کله چاله په لکې باندې خپه کېږدي نو هغوی سره خو بیا نور څه نه وي نو هغه به په ذات باندې اټیکونه شروع کړي او په ذات چې کله اټیکونه شروع کړي نو دغه سړی خپله بد ذاتي ښیي او دا د کوم سړي چې ویډیوګانې شیر کوي که نه نو دا په هغه ټایم کې آیس پروش سپانسر کړی و په تنګي موړ کې ده ته 10 مرلې پلاټ ورکړی شوی و ده له وکیلان نیولی شوي وو دا خو په ریکارډ باندې ده او موږ نه بس یو ځای کې غلطي شوې وه او هغه غلطي تر اوسه موږ په هغې باندې ستومانه یو ګرانو کتونکو یو کاروی شوله په شمالي اشنغر کې پولیسو اف آی آر پکې وکړو هغې کې ما خبرتیا ورکړله او خبرتیا نه پس چې کوم دی نو بیا رابطه وشوله زما یو ملګری دی صحافي تکړه صحافي دی نو هغه مو هغه په دې باندې خبرې کوو ډېر پکې لاړ شو ډېر تیزې تیزې خبرې مو کوو دغه مو کوو خو زه ورته یم وروره په دغه علاقه کې خو شته که نه بیا او د کوم ورور په ضد چې کاروی شوله نو هغه سره زموږ ناستې شوي دي د هغه ما ویډیوګانې هم کړي دي د هغه ما کورج هم کړی دی اوس دغه باب خو په دغه ځای کې بند کړو زه دا نه شم ویلی چې دا دی دا به عدالت وي خو خلکو ته پته لګي په دغه علاقو کې چې یکدم یو سړی مالدار شي یکدم غټ غټ ګاډي پیدا کړي نو بډاري خلک وایي یاره دا پوډري دی دا د آیس کار کوي اوس ګرانو کتونکو زه چې په کوم انګل باندې خبرې کول غواړم نو نن یو کس چې کوم دی نو ویډیو شیر کړی و ما ورپسې کال وکړو او د هغې ډلې چې هغه ډله په دلیل خبره کوي هغه ډلې سره د پښتون قام فکر دی او موږ ټول قام پرست یو ولې چې په 400 کې جون کې نو یا ولی باغ ده یا شرپو ده دریم پکې لیډرشپ نشته او چې دا دواړه لیډران په اسمبلی کې ولاړ دي نو دونه مخونه دي نو د ټولې دنیا په نظر دي په هغه یې ملولي خاني په هغې نه مخکې اسفندیار ولی خانو او خو د هغه آفتاب شیرپو دي او بیا دا سیلابونه چې راغلل او نن ذکر کېږي چې موږ د سیلاب نه 400 بچ شو نو هغه سکندر شیرپو ذکر کېږي اوس خو دغه خو لیډرشپ دی زه همیشه یو خبره کوم په هره پارټۍ کې ATM کارډونه شته په هره پارټۍ کې تاریخ د دې ټول دغه 10 کاله 12 کاله دی دغه حکومت کې دا خلک سره ښکاره شوي دي څه پکې نوې دی دندې ته راغلي کومه دنده چې زموږ د بچو پانده ده نو ما هلک ته کال وکړو چې هلکه تا دا ویډیو شیر کړې ده او مجاهد علي نومې هلک دی ما سره سکرین شاټ هم شته دی او ما سره هر څه شته دی ما یې په کم بیس ته شیر کړې ده نه ما ته یکدم ووي تا 2.5 لک روپۍ اخیستې نو ما یې د چا نه دی اخیستې نو مې بس کس یو تا له 2.5 لک روپۍ درکړې دی تا په هغې باندې کړې ده نو ګرانو کتونکو خو پیسو له ما دا صحافت کولې که نه نو نه راباندې د یوې پارټۍ په مې احسان نشته چې ما له نوکري کړې وي ما له څه کار کړی وي په دې 400 کې د یوې پارټۍ په مې احسان نشته البته زما په احسانات ومي قرضداري به مې وي تشهیر به مې عمله کړي خو په مې احسان نشته الحمدلله ځکه دا ډاګیزې خبرې کوم او په هر چا پسې کوم دا ژوند د دې خلکو لاس کې نه دی دا مایک چې مال الله پاک راکړی سو کوئی 2 روپۍ وال مایک او سو کوئی 10 روپۍ وال مایک او سو کوئی 15 روپۍ وال مایک دې وخت کې غټه میډیا ما سره ده الحمدلله او د شورونه د پښتنو د غټو چینلو مې ریپورټینګ وکړو او همدغه د خولې خبره ده چې د چا صفت کینو درنه خوشحالي او چې بیا پکې غیب لټی او د هغه غلطي چاته په دغه کینو د هغه به دشمن شي هلکه پرون خو ناست وي پرون ټیکو نن داسې چل دی نن مې دا خبره وکړه به د هغه زه دشمن شو بس ټک 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 کنځلو ته به کېږي په فیسبوک باندې به راشي اوس زه نه دغه جنم چېرته نه یم ناست ورسره چې څوک دی د کمې دی او دی به ما له 2.5 لک روپۍ راکړي دا یاد ساته پوډریان نه دي
دا اسپروش دوی چې کله دا پولیس ګیر کړي نو دغه ټیم کې ما کتلې دوی لکونه روپۍ په دغه شپه کې لګوي. نور د دوی نه شوم پړقان دوی نه سلام کلام چل نه ورځي د ناستې پاستې چل نه ورځي دا یکدم د غرور تکبر په نشه کې راغلي وي نو دوی به چاله پیسې ورکړي او مال او مړه پیسې راکړي. د چارسدې د تنګي تحصیل د اسپروشو ډېرې ته بنیم ته یو پته راته نه وي نو هغه ځای کې ناست یم او چې پته راته ولګي که نه نو سلام هم پرې نه اچوم خو پیسې هغوی سره دي نو ځان له به ورسري زموږ تجذیب دی خو ضمیر هم خوشحاله دی. دې ضلع کې ممرو دې ضلع له جنګ کوم دې ضلع له مې دومره جنګ وکړو دغې خلکو ته دا وایم چې ما دلته شپېتو کورونو چابیانې غریبانانو ته حواله کړي دي مدرسې جوماتونه خلکو ته کوارټرې د هغوی په نوم کړي مې دي خلکو له ودونه خلکو له رشتې سلایي مشینونه په زرګو خلکو له مال الله پاک دومره لوی په دې خالي لاس کې دومره عزت راکړه. اوس دغه شانتې خلکه دوی وختي تاسو به کتلي وي چاله بوجوړه ورکړي چاله څه ورکړي چاله څه ورکړي بیا چې داسې د پولیس خبره راشي نو ټول به وبسې راغونډ کړي او په دغه ټیم کې خو هغوی خو بوجوړې وي نو بیا چې کوم دی نو په پولیسو باندې غوبل جوړ کړي. د دې نه مخکې یا اسپروشو پولیسو وخل یکدم چې کوم دی نو اثر رسوخ باندې هغه سړی بدل شو دا هغه اسپروشو څو شو زه پولیس هم پکې تپوس نه کوم. اوس د کوم ملګري چې زه خبره کوم اثر زما ناستې هم شوی دی د هغه ما مخکې ویډیوګانو کې ذکر هم کړی دی د هغه په اخلاقو او په کردار مې هم خبرې کړي. اوس تر هغې به دا چیلنجز وي دا به سازشي دا دې خلکه چې وي چې 2.5 لکه 2 لکه 15 لکه داسې خلک روان دي الف خان سره نه څوک ډیل کولی شي نو سره چا ډیل کړی دی او خدای مې د آرامو د غلطو پیسو نه ساتي په ځان نه خره تېرو دا مخال زه په موټر سایکل ګرځم زما ضمیر خوشحاله دی او د آیسپروشو د قبضه مافیا د سودخورو خلاف زما نه په دې ټوله ضلع کې چیلنج سره وایم چې چا نه زیات اواز پورته کړی دی نه به یې پورته کړي آینده به یې پورته کړو. مشکلاوتي جرګه ما بنیاد ښودلی ما سره ګڼ شمېر مشران پکې دي اوس هم لګیا دي. امن جرګه کمال شاه باچا دلته زه کار د صحافت نه بالاتر چې کوم دی نو زه جرګې هم چلوم د دې خلاف خلکو خلاف چې کوم دی خو ثبوتونه ماله رالل د چا خلاف نو دا خاطر د جمع وساتي چې زه به په هغه باندې چپ پاتې شم او زه به خبره ونه کړم او زه به د هغه کرتوت چې کوم دی چاته ونه ښیم. اوس د چارسدي ډي پي او د تنګي ډي اس پي د چارسدي پولیسو ته دا چیلنجز دي. زه هم بیا دا وایم چې دا کس د سازش لاندې ګیر شو د چا په مینې بګتو د چا په وینا باندې د هغه ساک ته د نقصان رسولو دپاره په ده باندې پایار شوي دي دی گرفتار شوي دي دی میډیا ته راوستی شوي دي دی دنیا ته ښودلی شوي دي تر کومې چې د مسعود احمد بنګش یاد نه وي تازه شوي دغه خوش عقیده سره چې څومره نور آیسپروش دی دا گرفتار شوي نه وي ولې چې ذرایع داسې خبرې کوي چې اوس آیسپروش د آیسپروشو دشمنان شوي دي تاړې اخلي افسران اخلي بنګلې ورله اخلي کورونه ورله اخلي نو خو داسې څه خبرې ماله رالی که نه نو نه د پولیس والا د کوره ماله راځي دا زموږ نوکران دي او دا د دوی کار دی نه د ایم پي او ایم این ای د کوره ماله راځي نه د دې سیاسي خلکو د کور نه ماله راځي نه د پوډریانو د کور نه ماله راځي نه د آیسپروشو د کور نه ماله راځي نه د چا نه یریږم نه شرمېږم کار کوم په دلیل او په منطق باندې کوم چا سره ذاتي عناد نه چېړم د چا په ذات کې ګوتې نه وخم. یو کس چې کوم دی د خانجي د نوم نه یو آی ډي شیر شوې ده د یو زما داسې ټیم کې زما خلکو ته میټریک او انډر میټریک هم ور یاد شي زما ډیګري هم داسې خلکو ته غلطو خلکو ته به زما ډیګري زما انډر میټریک او میټریک دا هم دوی ته رایاد شي. خو زه دې پولیس ته وایم چې دا وګورئ تاسو ته خو ما آیسپروش په ډاګه کړل زما خلاف چې دا کوم کمپین روان دي دا ټول آیسپروش دي. د دې نه مخکې پی ټي ایم بیا پی ټي آی کې بعضې خلکه شعوري خلکه پی ټي آی کې غورې ټول خلکه نه نن ما ته وکتل چې دا کنزلمار صرف هلته نه دي کنزلمار ما دلته کې مو لیدل چې سره ټوپۍ به په سر کړي وو دغه ځای کې کوي او ورسره چې کوم دی په نورو ډلو کې هم دي. نو ګرانو کتونکو زما څه ذاتي عناد ورسره نشته
आवाज بوله زه بیا سر کې پورته کوم پولیس ته ویل چې زه بیا د आवाज پورته کوم تا یې FIR راکړه ماړو بې خبرتیا ورکړه بیا د سټام خبره شوه سټام کې 8 کسو خبر راغی بیا پریس کانفرنس وشو چې دا د 3 کسو دی بیا نور رالل ارسل رالل هغه خبرې په خپل ځای هغې کې پارټ 2 پاتې دی په پارټ 2 کې چې څه راغلي دي هغه وګورې نو خیران به شي چې دا څه دي خو دا به تر هغې د سازش خبره وي زما د پیج نه تر کومې چې پولیس نورې ګرفتارۍ نه کړې خو نن میټینګ شوی دی DPO 400 چې ډېر زر ده چې په نورو خلکو لاس واچي بعضې نومونه ډېر ښکاره دي پیژنګلو نومونه دي په هغې باندې شمالي اشنغر د خلکو نظر دی چې ده ته ولې لاس نه اچوي نو بیا به هغه زه ډاګیز به هغه نومونه علم چې ده ته ولې لاس نه اچوي ده ته ولې لاس نه اچوي ده ولې ملګرتیا کوي دې ولې ګیر که چل سو به دا یو مو صرف دا خو په سورو دي صرف یو پکې تا ګیر که او نور موږ دغه ځای کې د احتجاجونو داسې کسان هم پکې ولیدل هغوی خو له جواز پیدا کړ چې دوی دا نه کوي نو څه به کوي دا دنده دوی الالۍ او دې دندې ته چې کوم دی دغه ځای خلکه دا هغوی خپل کار دی څو پورې چې زموږ ضمیر ویښ دی ایمان هم مضبوط دی څوک هم په 2 لکه او 2.5 لکه نه چې په پروګرام نشي اخیستی او دا ژوند او دا خیرت او دا ما ته نن ملګرو دا خبره کوله چې تا تې جوړ څه کړل لکه ستا دي څه تا تې څه جوړ کړل ما زما ضمیر زما هر څه خوشحاله دی بس 400 کې ګرځم خو په کوله ومټ کم ځای کې بس وخت پوره وي بس د وخت نه تیره نشته دا زه خپل خاندان ته مې خپل یار دوست ته مې ملګرو ته مې هر چا ته دې وخت کې ما ته په خپل لیول باندې چې کم دی سیکورټي یا دا دغه خو زه په خپل رب مې بروسه ده ډېر په مخلصۍ سره ډېر په اخلاص سره لګیم خپل صحافت سره وفاداري کوم هغه تنظیمونو سره وفاداري کوم او زه سیخري 400 کې چې کم دی تنقید کوم په MPM کوم په MNM کوم په حکومت کوم په ماضي کې کوم دې نه مخکې د NP حکومت چې تیر شو هغې نه پس سوشل میډیا راغله نو خلکو ته سوشل میډیا ښکاري خو دلبر ریډیو نه ښکاري 2010 سیلاب کې چې زه چورېدلې او د هغوی چې نوي کوم کول راغلي دوی ته زه دا وایم چې خپل پلارانو نه هم تپوس وکړې د مشرانو نه هم تپوس وکړې چې علب خان شیرپو صحافي کردار 400 له څنګه دی انشاءالله ګرانو کتونکو پروګرام اوږدېږي بل پروګرام کې به نورې خبرې سره شریکوم او DPO 400 چې نن کوم میټینګ کړی دی هغوی ته یم چې پوري ایکشن واخلې چې موږ مطمئن شو